قال النبي صلى الله عليه وسلم أشراف أمتي حملة القرآن وأصحاب الليل أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن كتاب الله أوثق شافع وأغنى غناء واهبا متفضلا وخير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا پچا بخیلگی د قیس او د لیلا خبری پچا بخیلگی د قیس او د لیلا خبری ما تکوا د محمد رسول الله خبر صلی الله علیه وسلم پچا بخیلگی د قیس او د لیلا خبری ما تکوا د محمد رسول الله خبری عاشق د خپلې معشوقې په صفت نه مړېږي عاشق د خپلې معشوقې په صفت نه مړېږي که ارزو وشي د مجنون مخکې د لیلا خبرې إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک وایي دا سينجي څومره چې تاسو په شوق درود وي زه په شوق بیان وکم که بې شوقه درود بیا به بې شوقه بیانې دومره تیز وایي چې زه واورم شابه كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات محترم سامعين کرام او ډېرو درنو علماء کرامو قراء عظامو حفاظو او د دې کلي محلې مشرانو او جناب حافظ وقاری مولانا نهار الله صاحب مدني او دغه محلې جوانانو کشرانو د هر سنه مخکې د رب العالمین د عظیم کتاب یعنی د قرآن حکیم د دې ختمونو مبارکي در کومه مبارکم شه زمارونو قرآن حکیم هغه عظیم کتاب دی چې د شهنشاه کلام دی د رب العالمین کلام دی کلام الملوک ملوک الکلام د بادشاهانو خبره دا د خبرو بادشاهي کوي نو د الله تعالی دا کلام چې کوم دی دا قرآن حکیم د الله خبرې دی د خدای کلام دی نو دا د ټولو کلامونو سرداری کوي مشري کوي بیا د هغه عظیمې فرشتې په ذریعه سید الملائکه حضرت جبریل علیه السلام په واسطه باندې او په سید الانبیاء والمرسلین جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې پاغه بهترین خار او بهترین میاش او بهترین شپه کې الله نازل کړي دي ډیر لوی کلام دی ورونو ډیر لوی عظمت او فضیلت لري ډیر لوی شرافت لري د دغه قرآن سره چې د کوم سیز مناسبت راغلی دی کاغذ زی روح سیز دی صاحب پکې شته او که بغیر د روح دی الله غي ډیر لوی مقام ورکړی دی ورونو که صحیح سوچو کې ورونو د یو لرګي چې د باتروم سره نسبت وشي نو داغه سو قدر نه کوي ور او کړکې او کرسي ته څوک جوړه کی څوک قدر نه کوي
خو د کم لرګي نه چې د الله رب العالمین د کتاب د پاره رخیل جوړ شي نو بیا یې خلق قدر کوي. دا ولې کوي رونو؟ نسبت قرآن حکیم سره راغلی. د قرنګ کپړه د رومال دی اعلی قیمتي کپړې شته خو څوک یې خیال نه ساتي. څوک پې پوزه پاکوي څوک پې ماشومان صفا کوي. خو د کمې کپړې نه او د کم صادر نه او د کم رومال نه چې د الله تعالی د کتاب د پاره غلاب جوړ شي پوخ جوړ شي بیا د دغې کپړې او د دغې غلاف او د دې رومال خلک ډېر قدر کوي. دا ولې کوي رونو؟ چې د دې نسبت د قرآن حکیم سره راغلی. د قرنګ عام انسانان دي څوک ډاکټر دی څوک پروفیسر دی څوک انجینیر دی څوک ډایرکټر دی څوک وزیر اعلی دی څوک وزیر اعظم دی څوک صدر دی. انسانان د دنیا ډیر په مخ د ځمکه دي خو د حافظ او د عالم او د قاری باره کې حدیث مبارک کې راځي اشراف امتی حملة القرآن و اصحاب اللیل. د دوانو جهانو مبارک سردار مبارک فرمای وی زما امت کې معزز او اشراف خلق د حاملین د قرآن دي. ولې د دې نسبت د الله تعالی د کلام سره دی؟ لا یو ناشنا خبره ته کوم. حافظ ابن عبد البر رحمه الله یو ډېر لوی عالم تیر شوی. هغه یو روایت نقل کړی دی د طالبانو باره کې او د عالمانو باره کې. طالبان عالمان دا په مخ د ځمکه د اولیاء الله دي. دغه طالبانو ته د رحمت پرشتي وزرې خوري او کم کس چې طالبي اختیار کی د قرآن علم زده کوي نو دغه انسان د پاره ويستغفر لهم كل رتب ويابس هر اوچ سیز او هر لون د د پاره د مغفرت او د بخنې دعا غواړي. التفکر فيه يعدل الصيام. په دې علم او حفظ او قرآن کې تفکر کول دا د روجي برابر دي. ومدارسته ساعه یو څو سکنډه یو څو منټه یو څو شیبې په دې کې مشغولتیا دا د قیام اللیل برابر دي. او بیا فرمایي ويستغفر لهم كل رتب ويابس حتى حيتان في البحر وهوامه وانعام البر. دا هر اوچ او هر لون سیز د پاره دعا غواړي تر دې پورې چې په اوبو کې میان حتی النملة في جحرها په سوړو کې میږي دغه طالب العلم د پاره څه کوي؟ د مغفرت او د بخنې دعا غواړي. دغه طالب جان ته د رحمت پرشتي وزرې خوري. دا ورته ولې خوري؟ چې د دې طالب جان حفاظت هم وشي ځکه مدرسې ته روان دی. خدا زما وزرې فرشتي وي چې زمونږ وزرې برکتي شي. ستاسو دا ماشومان ستاسو د کورونو نه دی حافظ قاری مولانا نهار الله مدني صاحب لرازي دی مسجد مدرسې ته دا په دې کوڅو راځي ستاسو په دې لارو باندې راځي. د دې طالبانو د دې چڼو د دې ماشومانو د برکته ستا په کوڅه کې روزانه د رحمت پرشتي وزرې خوري. که دلته درس نه وي دلته مدرسه نه وي حافظ قاری نهار الله صاحب نه وي نو د رحمت پرشتو بیا دلته څه کتل چې ستاسو کوڅو کې به وزرې خورولې. ستاسو طالبان په دې لاره په دې کوڅو راځي لکه که نه که په هلیکاپټر کې جومات ته راځي پی آی کې په جس کې په بل څه کې خو نه راځي که نه. نو چې ستاسو بچي ستاسو د کورونو نه را روان شي او دې جومات او دې مدرسې له راځي څومره قدمونه چې ږدي پرشتې ورته وزرې د حفاظت خورئ. او لا یو عالم نه مې اورېده کتاب کې مې دا مسله نه ده کتلې. هغه وی که د طالب سره چا لاس میلاو کو صرف لاس میلاول د طالب جان سره وی د دغه لاس میلاوېدو نه الله تعالی یوه فرشته پیدا کی او دغه فرشته د دې سړي دپاره قیامت تر سبا پورې مغفرت او د بخښنې دعا غواړي. تاسو لږ سبحان الله ووایه نه لږ شوق سره ووایه لږ محبت سره ووایه سبحان الله نه خو تاسو خبر یې چې سبحان الله کې څومره اجر دی څومره ثواب دی. حضرت سلیمان علیه السلام په مخ د ځمکه یو ډېر لوی بادشاه تیر شوی او پیغمبر هم و. دومره لوی بادشاه و چې په کلهمه دنیا باندې د حکومت او سلطنت و. په مخ د ځمکه څلورو بادشاهانو بادشاهي کړې ده یاد ساتئ ښه په ټوله دنیا باندې. دا اوسني بادشاهان خو څوک د پاکستان دي څوک د امریکې دي څوک د سعودي دي څوک د کابل دي خو په ټوله دنیا باندې څلورو کسانو بادشاهي کړې ده. یو سلیمان علیه السلام بادشاهي کړې یو بخت نصر ورته ویل کېږي بخت نصر
او یو فرعون یو سکندر سلطان ذوالقرنین د څلورو کسانو په ټوله دنیا باندې بادشاهي کړې ده، خو 2 مسلمانانو 2 کافرو. بیا سلیمان علیه السلام د ټوله دنیا بادشاه هم دی، خو ورسره پیغمبر هم دی. او دومره عجیبه بادشاهي چې د میږو په خبره پوهیږي، د حشرات الارض، د جناتو په خبره باندې پوهیږي، د انسانانو په خبره پوهیږي، د هر څه د هغه تابع و. تاسو د دې نه اندازه ولګوئ په کم تخت باندې به سلیمان علیه السلام تشریف فرماو، دغه تخت به په هوا روانو او دې تخت د پاسه به 4 لکه کرسۍ پرتې وي. څومره؟ 4 لکه کرسۍ به څومره ځای نیسي؟ تاسو اندازه کولی شئ؟ دومره لویه بادشاهي، دومره لوی سلطنت او پیغمبري یو ځل په شاهي تخت ناست دی. د کرسو باندې به د سره علما ناستو، دغه وخت نیکان به ورسره ناستو. د دې کرسو په منځ کې به یوه کرسۍ وه، ابه سلیمان علیه السلام دپاره تیاره وه. حضرت سلیمان علیه السلام به د هغه کرسۍ د پاسه کېناسته. وایي د ډېرې عاجزۍ نه به یې سر مبارک ښکته کړی و، تکبر و غرور به یې نه کوو. یو ځل په دغه شاهي تخت باندې ناست دی او تخت په هوا شو روان دی ځي. ناګهانه یو زمیندار کاکا خپل پټي کې زمینداره کوله، داسې چې بره یې وکتل د سلیمان علیه السلام دغه عظیم تخت په هوا روان دی. هغه زمیندار ډېر حیران شو، تعجب یې وکړه او د تعجب او د حیرانتیا د وجې نه یې ووی سبحان الله. چې سبحان الله لفظ یې استعمال که، د خولې نه یې اوښ که، هوا دغه آواز راوړو، سلیمان علیه السلام غوږونو مبارکو ته یې ورسو. سلیمان علیه السلام حکم وکړ، وایي زما دا تخت راوالی او د دې زمیندار سړي په خوا کې کوز کوي. تخت را روان شو، راغی د زمیندار خواته. سلیمان علیه السلام حکم کوي، وی زمیندار ما ته را حاضر کوي. زمیندار یې راوسته، هغه رپیږي، یریږي. سلیمان علیه السلام ورته وایي تا څه ووی وختي؟ هغه غریب یریده، پریشانه او رب پې لګېدلی و. وی د الله رسول سلیمان علیه السلام ما خو څه کنزل نه دي کړي، بد رد مې نه دی ویلی. ما خپل پټي کې خپله خواري مزدوري کوله، زمینداري مې کوله. ستاسو دا تخت په هوا روانو، ما چې وکته زه ډېر حیران شوم. د ډېر تعجب نه مې سبحان الله لفظ استعمال که، جی نور څه مې نه دی ویلی. سلیمان علیه السلام ورته وایي ما دقه ستا د خولې نه اورېدل غوښتل چې تا کوم لفظ استعمال کړی. وایي ما دا لفظ استعمال کړی. سلیمان علیه السلام ورته وایي ښه نو اوس واوره د دغې لفظ تا ته به څه میلاویږي. وایي سلیمان علیه السلام د تمامه بادشاهي سلطنت او دا هر څه حکومت به ختم شي، خو ستا د دغه یو سبحان الله ویلو ثواب نه ختمیږي. نه نه هم نه وی که نه شوق سره مو نه وی سبحان الله معنی څه ده؟ پاکي ده الله لره. او الله تعالی په خپل صفت باندې ګورې خوشحالیږي. ولې ته په خپل صفت نه خوشحالیږي؟ څه زه ستا لږ صفت کومه ته لږ ودرېږه، ستا لږه مدحه کومه، لږ صفت دې کومه چې دا ډېر زبردست سړی دی، دا ډېر پښتون دی او دا ډېر نر دی او ډېر داسې دی. هر سړی په خپل صفت خوشحالیږي او الله تعالی هم په خپل صفت باندې خوشحالیږي. 12مه سپاره کې بیان دی. قادسالي راغلی و د حضرت سلیمان علیه السلام، دا حضرت یوسف علیه السلام بادشاهي وه، غنم غلق ختمه شوي وه، قادسالي وه. یوسف علیه السلام اډر وکړ، حکم یې وکړ، وایي هر سړی چې راځي هغه له یوه پیمانه غله ورکوئ. خلک به راتلل، یوه پیمانه به یې وړه. یو کس راغی، هغه یوه پیمانه یې وړه ولاړه. لږ ساعت پس بیا راغی، بله پیمانه یې وړه. او په لږ ساعت پس بیا راغی او بیا وایي چې بله پیمانه راکه. هغه خلک ورته قار شو، ورته وایي ته دې قادسالۍ ته نه ګورې؟ دانې کمې دي، غله کمه ده، خلک ډیر دي او ستا دا 3مه 4مه پیره ده را روانې او بار بار زموږ نه دانې وړې، دا ته څه کوې؟ وی هغه ورته وی چې تاسو ما نه پیژنئ، که ما وپیژنئ
نو دا خو 3-4 پیری دي 100 پیری چې راځم بیا به ما ته تاسو انکار ونه کوي وی ته څوک وی ما یوسف علیه السلام ته ور مخامخ کوي یوسف علیه السلام ته راوسته یوسف علیه السلام ته تپوس کوي وی ځوانه دانې ختمې دي غله کمه د قات سالی ده تا 3-4 پیمانې وړي دي او بیا راغلی نورې غواړې یوسف علیه السلام ته مې لا نه پیژنې که ما وپیژنې ما ته به انکار ونه کې وی ته څوک وی زه هغه کس یم چې کله زلیخې په تا باندې تهمت ولګو واستبق الباب وقدت قميصه من دبر والف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من اراد به 12 سپاره کې بیان دی زلیخې په تا تهمت ولګو او دغه ځای کې هیڅ څوک نه و شهد شاهد من اهلها ان كان قميصه قد من دبر هغه ماشوم چې پرونی کې پروت او ستا صفایي بیان کړه تا ته چې اوس مخامخ ولاړ دی دا هغه ماشوم دی چې اوس راغټ شوی دی او ما ستا صفت او ستا صفایي بیان کړې وه عزیزي مصر چې راغې او زلیخې په تا تهمت ولګو دغه وخت کې بل څوک نه و مګر هغه ماشوم و هغه راغټ شوی اوس ستا ته مخې ته ولاړ دی ستا خوښه بله پیمانه دانې وله ورکوې که نه ورکوې یوسف علیه السلام اډر وکړه خپلو مامورانو ته وی دا سړی که د ورځې 100 پیرې راځي 100 واڼه پیرې وله ورکوې انکار به نه کوې یوسف علیه السلام ته الله وحی کوي پیغمبره دې سړي خو 3-4 ځل دانې وړې وې او تا بیا پوره دغه وکړه ولې وی الله په داسې وخت کې زما صفت کړې او زما صفایي بیان کړې وه چې په هغه وخت کې څوک نه و نو الله ورته وایي یوسف علیه السلام ته په خپله صفایي په خپل صفت خوشحالېږي وی الله ډېر پې خوشحالېږم نو وی ښه یوسف واوره ته چې په خپل حمد او ثنا او په خپل صفت خوشحالېږي نو زه خو شهنشاه یم زه خو رب العالمین یم چې یو سړی زما صفت بیان کړي او زما مدحه بیان کړي وایه چې زه به ولې څه ورکوم نه لږ شوق سره سبحان الله خو د سبحان الله ځای مو پېژنئ ښه بعضې مقرر بیان کوي تقریر کوي نو هغې کې د سبحان الله ویلو ضرورت هلته سبحان الله ویل پکار دی بعضې ځای کې استغفر الله ویل پکار دی بعضې ځای کې الحمدلله ویل پکار دی زمونږ مقررین خو هر ځای کې چغه وي وایه سبحان الله هغه مولانا وی بیان کو جومات کې لګیا و چې په دې دوران کې جومات ته چیلې رادن نه شوه نو خلک وی سبحان الله چیلې رادن نه دي څه مطلب یو ځل به زه په دې منبر د پاسه مړ یم هغې به انشاءالله دا خو د سبحان الله او د انشاءالله ویلو ځای نه دی که نه ځای وپېژنه په هغه انداز باندې خبره کوه زما په خبره پوهېږئ موږ د سبحان الله او د الحمدلله او د استغفر الله د اذکارو د اورادو موږ قایله خلک یو ګورې موږ اهل سنت والجماعت علماء دیوبند د هر یوه شعبه د دین مني دعوت تبلیغ جهاد درس تدریس تصوف تزکیه د نفس دا د دارالعلوم دیوبند شاخونه دي او دا په سند سره په تواتر سره ثابت دي جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک ته رسیدلي نو عزیزانو خبره مې څه پسې کوله عالم وي چې چا د طالب العلم سره لاس میلاو که مصافحه یې وکړه ستړي مشي یې وکړه په خیر راغلی یې وکړې د طالب سره وی د دغې لاس میلاوېدو نه به یوه فرشته پیدا شي دغه فرشته چې د طالب سره چا لاس میلاو کړی دی د ده دپاره د قیامت سبا پورې د مغفرت او د بخښنې دعا غواړي اوس یو طالب سره تاسو د ورځې 3 پیرې لاس میلاووئ نو 3 فرشتې به پیدا کېږي او که 10 پیرې لاس میلاووئ نو 10 فرشتې او که ډېر میلاووئ نو ډېر پیدا کېږي که نه داسې نه ده لکه 5 من العباده 5 څیزونه دا عبادت دی 5 څیزونو ته کتل چې کوم دی دا څه شی دی یو په هغې کې د عالم مخ ته کتل ثواب دی د مور پلار مخ ته په کتو کې ثواب دی بیت الله شریف ته په کتو کې ثواب دی قرآن حکیم ته په کتو کې ثواب دی او د زمزم اوبو ته په کتو کې ثواب دی د شاګرد سره د لاس میلاو کو فرشته دې پیدا کېږي او د دې شاګرد د استاذ مخ ته ګوره تا ته اجر میلاویږي وایه دا طالبان او عالمان دا د کمال نه خالي خلک دی کمال نه ډک خلک دی رونو اوس د خویندو به هم دا اواز اورېدلی چې اوس به موږ طالب چرته ګورو چې هغه سره به لاس میلاوو طالبانو نه
نامحرمونه خو ستر پکار دی، پرده پکار ده. نو اوس په موږ طالبانو پسې ګرځو، هغوی سره به لاسونه میلاوو او هره زنانه وي چې زما دپاره دې پرشته. نو دغې خور ته دغې زنانه ته دا دعوت دی چې ستا ماشوم بچی د کور نه راځي او قاعده او سپاره راوړي، بس دا د دین طالب دی، د دې سره لاس میلاو کا. جومات ته راولېږه، مدرسې ته حافظ قاری مولانا نهار الله مدني صاحب لی راولېږه. بیا چې کله دلته چوټي وشوه واپس کور ته درغې دغه ماشوم، نو ته خپل ګیټ ته ورته راشه، خپل بچی له خپل ماشوم له راشه، سپارم تی والا، قرآن حکیم هم تی والا، او خپل بچی سره لاس میلاو که لاس. انشاءالله د دغې خور دپاره به هم الله تعالی فرشته پیدا کړي او د قیامت سبا پورې به دې دپاره د مغفرت او د بخښنې دعا غواړي. دین، اسلام، قرآن، احادیث، مدارس، مساجد، دا ټول د الله تعالی نعمتونه دي زمارونو، او دا نعمت چې الله تعالی چاته ور نصیب کړي ډېر خوش قسمته خلک دی. که تا خپل بچی عالم که، حافظ دی که، قاری دی که، مختصر درته زه وایم تاسو سوچ کوئ زمانې خبرې ته. د عالم دپاره په دې ټوله دنیا کې چې څومره خلک منځونه کوي، عالم ته په هغې کې ثواب میلاویږي. پاکستان، افغانستان، امریکا، جاپان، فرانس، کلهمه دنیا کې چې څومره مسلمانان دي، دې کې چې څومره خلک فرض منځ کوي، واجب، سنت، مستحب، نفل، څومره منځونه کوي، په دغه ټولو منځونو کې عالم ته اجر او ثواب میلاویږي. تاسو به وایئ چې دا ولې د مانځه مسایل خلک د چا نه زده کوي؟ لکه چې یو سړي نه د یو څیز دغه زده کوي نو هغه ته به اجر نه میلاویږي. په دې دنیا کې چې څومره خلک روجې نیسي، په دغه ټولو روجو کې فرضي روجې، نفلي روجې، نظري روجې، په دغه ټولو کې عالم ته اجر او ثواب میلاویږي. ولې د روجو مسایل خلک چا نه زده کوي؟ د حج مسایل خلک چا نه زده کوي؟ د زکات مسایل خلک چا نه زده کوي؟ تبلیغ مسایل خلک د چا نه زده کوي؟ د جهاد مسایل خلک د چا نه زده کوي؟ حقوق الله، حقوق العباد مسایل چا نه زده کیږي؟ که ستا زوی عالم شو، خو دغه ټولې ښېګړې به ده ته الله ورکړي که نه. خپل بچي عالمان کوي، ښه خپل بچي حافظان کوي، خپل بچي قاریان کوي، سکول هم ورسره ووایه، ښه اعلی تعلیم پرې وکړه چې یو ډېر لوی افسر وي او ورسره ښه کلک متقي عالم وي. دا به څومره خوند کوي، مزه به کوي که نه به کوي؟ دا پاکستان او دا دنیا او دا نظام، دا رشوتونه او دا هر څه ګډ وډ ولې دي چې هغه صرف عصري علوم حاصل کړي دي، دې خوا د دیني علومو نه ناخبره دی، خامخا به رشوت لي. اخیری خبره کوم او د دې نه عبرت والی او بیا زه بس کوم. د مولانا صاحب خبره کوله، وایي زما دا خبرې دعوتي فکر دی، تاسو ټولو ته بیا پې سوچ وکړئ ځان سره، خیر دی. کم کسان چې په بچو صرف سکول وایو، کالج وایو، عصري علوم پې حاصلوي، مدرسې ته او جومات ته نه رالیږي، هغه په دې خبره بیا لږ سوچ وکړئ. خیر دی هسې هم لږه مقابله وکړئ چې یو هلک صرف سکول وایي، یو هلک مدرسه وایي، نو د دې سکول او د مدرسې هلک کې به ډېر زیات فرق وي. دی به د جمع پابند وي، دی چې کور ته ځي سلام به کوي، ده کې به ادب وي، ده کې به نورانیت وي، او دغه بل چې کوم دی زیات نه زیات شوقونه به بل څه سره د مور او پلار قدر او عزت به نه کوي. د عالم خبره کوله، وایي زه یو ځل اسپتال ته لاړم، وایي اسپتال کې د خپل بیمار سره ناست یم، وایي زموږ زنانه بیماره وه، وایي په دې کې یو دوه ځوانان هلکان دي او یو بوډا بابا یې په کټ کې راغستی دی، وایي اسپتال ته یې رادن نه کړه. خبره ته هم توجه شته لکه زما په خبره پوره پوهېږئ؟ اسپتال ته وی بابا رادن نه که، بوډا سړی دی، چې رادن نه یې که، وایي ډاکټران ماکټران ګیر چاپې راتاو شو چې ویې کته، وایي چې هلکه سړی خو ټیک نه دی، بس اخري حالات دي. وایي هغه ځوانانو ته وایي چې خفه کېږئ مه، او بس د ده علاج ملات ناممکنه دی، او لحاظه په دعاګانې ورته کوي، دمونه ممونه او دې دغه، او بس سړی په ډاکټران ته لاړل. وایي هغه ځوانانو کې یو کس ما پسې راغی، وایي مولانا صاحب، وایي ما پټکې والی و، مولانا صاحب ته لږ راشه.